مولانا صاحب د افسوس مقام دی د شهدا دا د چا بچی دی د ده به بچي وي د ده به رونه وي د ده به پلار وي د ده به مور وي دا خو د هغې د لنه تپوس وکړه چې د چا د اولاد شهید شوی دی یا په کارګل کې یا په بارډر باندې یا په دې وطن کې کو پولیس والا دی کو آرمي والا دی دا خو ته د هغه خلکو نه تپوس وکړه چې دا خو کم از کم زموږ د 400 چې څونه پولیس والا د شهدا تاسو دا بچي وګورئ په څه حل باندې دي او بیا د شهدا داسې تذلیل کول نو مولانا صاحب زه خو نه پوهېږم زموږ دا ملک نه دی دا مسایلستان دی او امریکې چې کله په کابل کې کار شروع کوو نو د شپې شپې د جهاد کتابونه شایع شو دلته دی زموږ د وطن د مولیانو په جهاد باندې فتوې ورکړلې چې جهاد وکړئ جهاد وکړئ باچا خان بابا به یو خبره کوله وایي دا زموږ د وطن جنګ نه دی دا زموږ د وطن جنګ نه دی او دوی به دا چغې والي دا جهاد دی او دا جهاد دی نو همدې علماو په دې ټول علما داسې نه دي بعضې علما معذرت سره بعضې علما داسې دي چې هغوی په دې جهاد باندې خبرې وکړلو دلته خلک ګرم کړو او د افغانستان خلکو به زموږ د وطن خلک وژل اوس تاسو څه کار دي دلته موږ راځئ زموږ په ملک کې جنګ کوئ دا جهادونه زموږ په ملک کې کوئ او بله خبره دا چې دا مولانا صاحب دی زه خو ورکوټ لوی شوم او د ده یا د ده د بچو سره یا د ده د رونو سره وزارت وي په خدای قسم په دې پاکستان کې بیا دی وي دی خو دې بیا څه ووایي دی په توده ځمکه بیا خپې نږدي او چې کله هم داسې څه خبره شي چې د ده سره وزارت نه وي د ده سره دغه نه وي اتارټي نه وي نو بیا به دې شهدا به هم کنځي او دی به په شهدا پسې هم خبرې کوي دی به بیا د وطن په اسټبلیشمنټ او په ادارو پسې هم خبرې کوي په آرمي پسې هم خبرې کوي او زه حیران یم د حلیما خان د دې خدای دا چیپړه مخ خاورې کا چې دا بل ورځ دا بیان ورکوي چې دا د مودي او د آرمي چیف په سلا باندې دا جنګ شوی دی نو تاسو خو د عمران خان دی جورابه مخې چې د کشمیر سودا وکړلو په ګوره په یو پروګرام کې د دې وزیر ولې جنډه ورکوي عمران خان هغه جنډې ته داسې لوکي هغه ترې نه اخلي دا خو ټول غداران دي خو زه حیران یم زه د دې ملک دې خلکو ته او دې واکدارو ته یو ثبوت ویله پیش کوم او یو د عبرت خبره ورته کوم 40 سال په دې ملک کې د کابل خلکو تیر کړل او د کابل خلک خپله جنډه اوچتوي او د پاکستان جنډه نه اوچتوي دومره د هغې مینه ده موږ ورته غداران وایو که نه خو د خپل وطن سره مینه کوي دلته په دې وطن کې خلک د دې وطن اربونه روپۍ کرپشن وکړي په امریکا کې جایدادونه والي په اسټرالیا کې وایي په نورو ملکونو کې واخلي او هلته سره وچو زیږي او ډبل نیشنل ډي ورسره ډول نیشنل ډي ورسره او هغه د پاکستان خلاف خبره کوي دې مولانا صاحب د ده بچي چې کوم دی وزیر مواصلاتو د دې نور یهودي ته وګوره د دې دلته ګورنر راغلی دی د دې زموږ په چارڅه کې ایون دا مفتي شاکر صاحب دی که نه ته وګوره د ټیمې ځمکه ده دغه د اډه چې کومه ده او په دې کې دا دوکانونه دي د دې دا ګټه چاته ځي دا د ناظم اعلی مفتي ګروپ په دغه جوړ شوي دي په ټرم کې جوړ شوي دي او د دې ګټه ټیمې ته نه دي ځمکه سرکاري ده او پیسې یې بل خوري کرایه یې بل وړي او دوکانونه هم پکې خرڅ شوي دي ډېر د افسوس مقام دی مولانا صاحب تاسو انتهایي ډېر په جذباتو کې خبرې کوئ په هوش کې خبرې وکړئ او دا تاسو چې څه کوئ ستاسو د بچو هم دلته د کروڑونو روپو اساسي دي ته په خپله ماشاءالله په بلټ پروف ګاډي کې ګرځې تا سره د دنیا سکیورټي ګرځي وایي ته د دې وطن سړی نه یې ته د آرمي خلاف خبرې کوې ته د شهداو خلاف خبرې کوې ته خو لاړ شه د یو شهید کور ته خو ته ورشه که نه د یو فوجي د یو پولیس والا کور ته ورشه مولانا صاحب ته د هغه د بچو حال وګوره ته د هغه د کور والا حال وګوره ته د هغه د ښځې حال وګوره تاسو چې څوک هم غوسه شي هغه به د پاکستان په شهداو پسې خبرې کوي چې څوک هم غوسه شي په اسټبلیشمنټ پسې به خبرې کوي چې د چا هم غوسه وي په آرمي پسې به خبره کوي حیران یم دلته قانون نشته دلته پاسداري نشته